بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زیم ستاسو ورور او تاسو ګورئ اکټیو ټي وي. نن مې ستاسو دپاره یوه بله معلوماتي زبردسته او ډیره خوندوره ویډیو راوړې ده. په دې ویډیو کې به موږ دا خبره کوو چې امام بخاري په سلیمان علیه السلام څومره دروغ تړلي دي چې تاسو یې واورئ نو حیران به شئ. تاسو به وایئ چې کیدی نه شي چې بخاري به هم داسې خبرې کړې وي، خو مفتي صاحب وایي چې امام بخاري 6 ځایه دا خبره لیکلې ده. مفتي صاحب وایي چې دا مولیان وایي چې په مولا پسې خبرې کې نو کافر کیږي، او چې بخاري په پیغمبر پسې داسې خبرې تړلې دي نو دا ډېر ښه سړی و. خو بس څه به ووایو، بس نورې خبرې به د مفتي صاحب نه واورو ځکه چې دا ویډیو هم اوږده ده. نو راځئ چې دا ویډیو تر اخره پورې وګورو. لقد فتنا سلیمان، او یقینا وزمایلو من سلیمان علیہ السلام، والقینا علی کرسیه، او وامچو په کرسی د ده باندې جسدن و جوشا، ثم اناب د بیا دیر و جوشا اللہ تا. دی آیت پسې ډېره لویه قصه جوړه کړې ده. یو روایت د دې دپاره دا جوړ کړی دی چې سلیمان علیہ السلام سل ښځې وي، او یوه ورځ یې ووی چې زه به دا سلو واړو ښځو باندې د شپې راتاویږم او سل بچي به راوړم چې دا مجاهدین وي او داسې وی. یو کس ورته ووایي چې انشاءالله خو ووایه، خو ده ونه وي. وی 99 ښځې خو یې بلکل د سره څه شی ونه شو. د سلمې ښځې یو نیمګړی غونې بچی راوړه او داسې ټوکړه غونې وه د غوښې او راوړه ده ته یې په کرسی باندې وغورځوله. نو ځکه وایي چې موږ وزمایلو سلیمان او ومغورځوله د ده په کرسی باندې یوه ټوکړه، نو بیا هغه نه پس دی رجوع شه الله ته، یعنې ده ته پته ولګېده چې انشاءالله مې نه وویلی دا حال مې شه. دا کیسه پیغمبر سره لګي. دا یو دروغ. دویم دروغ واورئ. دا لویو لویو کتابونو لیکلي دي، لویو لویو دي. چا لیکلي دي؟ امام بخاري صاحب لیکلي دي. امام بخاري دا واقعه لیکلې ده چې نن شپې به په ټولو ښځو راتاویږم او بیا به د ټولو نسل بچي راوړم، بیا به هغه مجاهدین وي. بخاري حدیث نمبر 2819 یو ځای کې، بل ځای کې راوړی دی 2424، بل ځای کې راوړی دی 5242، بل ځای کې راوړی دی 6639، بل ځای کې راوړی دی 6720، بل ځای کې راوړی دی 7269. یو دوه درې څلور پنځه شپږ ځایه بخاري دا روایت راوړی. دا ښه امام بخاري صاحب د ډېر بهترین سړی دی یار، مت صحیح کوي. وی چې امام بخاري صاحب د 1400 کالو په عمر کې وی چې 6 لاکه حدیث یاد کړي. څومره؟ 6 لاکه حدیث یاد کړي او تحقیق یې ورباندې کړی و. بیا یې نور ټول چې کوم دی ووایي چې دا منګړت دي او دا 6 یا 7 زره په دې کتاب کې ولیکل. 6 لاکه. او بیا څه وایي؟ یوه یوه حدیث پسې به وایي هغو خلکو په میاشتو میاشتو مزل کولو. نو دا خو بیا د ده 2 زره کاله عمر و. دا خلکو کې عقل نشته، بس څه شی ورته ویلی دی دوی منلی. وایي چې هر حدیث ته به یې 2 رکاته اودس به هم کولو، غسل به هم کولو، 2 رکاته نفل به هم کولو. نو 6 لاکه حدیثو ته چې د هر حدیث ته یو غسل وشي نو 6 لاکه غسلونه شو. 6 لاکه غسلونه او 2 رکاته هر یو حدیث ته نفل، نو 12 لاک نفلونه شو. اوس یې شل کا. مړه دروغ وایي دا خلکو په نمونوی وایي. دا امام بخاري صاحب دا خبره لیکلې ده او دا غریب روایت ده. په طبقه د صحابو کې یو راوي ده او په متن کې استراب ده. بل حدیث واوره معجم الاوسط کې امام طبرانی نقل کړی ده چې سلیمان علیه السلام بچی نو بیا چې کله بچی پیدا شو نو ورسره خطره شوه چې اسرائیلي نه پرېږدي وجني. معجم الاوسط تاسو سوچ کړه دا حدیث ده. دا خلک وایي چې حدیث نه مني بیا کافر یې. موږ خو پخوا کافر یو. وی چې د سره خطره شوه د ته چا ویلي و چې اسرائیل خو یې نه پرېږدي. وی چې کله چې پیدا شو شیطانان یې راغونډ کړل، ورته وویل چې د سړی چرته پټ کړو چې اسرائیل یې مړ نه کړي. وی چې هغه ورته وویل چې یاره داسې چل به وکړو چې مشرق ته به یې یوسو. وی چې مشرق ته چې کله یوړو که نه نو پته ولګېده چې یاره اسرائیل مشرق کې هم تلی شي مشرق. بیا ورته وویل چې مغرب ته به یوسو.
بیا چې مغرب ته یوړو نو وی چې یاره پته ولګېده چې هلته هم تللی شي. وی بیا یې ورته ووایي چې داسې کار به وکړو، نه به ځمکې ته وړو نه به اسمان ته خېجو، د ځمکې او د اسمان په منځ کې وریځو کې به یې تې پټ کړو. وی چې بس بیا یې ورته ووایي چې دا وریځې کې یې تې پټ کړئ. وی چې نو اسرائیل علیه السلام راغی، سلیمان علیه السلام ته کېناسته، ورته ووایي چې ای د داود زویه، ما ته الله تعالی د یوه ماشین نه ووایي چې ساعت یې واخله، مشرق ته ورپسې لاړم پیدا مې نه کړ، مغرب ته ورپسې لاړم پیدا مې نه کړ، سمندرونو ته ورپسې کوشم پیدا مې نه کړ. وی چې کله چې واپس روان شم اسمان ته تلمه، لار کې مې ولیده د وریځې او د اسمان په منځ کې اوسا مې ترې واخیسته. انا لله و انا الیه. دا خبرې کتابونو کې چې دا حدیث دی او پیغمبر علیه السلام فرمایي چې والقینا علی کرسیه جسدا مردغا الک. بل حدیث واوره مستدرک کې امام حاکم لیکلی دی د ابن عباس نه، هغه وایي چې والقینا علی کرسیه جسدا، په دې قرآن کې چې کوم راغلي دي چې د ده په کرسۍ باندې یوه جثه واچوله، وایي چې د دې قصه داسې ده، ابن عباس نه روایت دی، وایي چې د دې قصه داسې ده چې سلیمان علیه السلام یوه وینځه کړې وه، د وینځې نوم یې ذکر کړی دی خو ما ته یاد نه دی. وی چې هغې وینځه هغه پلار پسې ډېره خفه وه، پلار یې مړ. نو بیا یوه پیري ته یا یوه شیطان ته سلیمان علیه السلام ووایي چې ته داسې چل وکړه چې د جنۍ ته د ده پلار شکل اختیار کا او د سره دې سره میلاو شه چې د دې لږ زړه قلار شي. وی شیطان ورته هغه شکل اختیار که، پیري ورغلو، هغه ښځې ډېرې ښې جامې ور واغوندې، خوشحاله شوه او د هغه په شکل یې بوت جوړ کړ. بس بیا بعد د هغې ښځې د سلیمان علیه السلام کور کې وه، د سلیمان بیبي وه، دی به بیا هغه بوت ته عبادت کوو. د پیغمبر کور کې بوت وي، دا زموږ کتابونه کې بیا به عبادت کوو. بیا ډېر وخت پس د دې سلیمان علیه السلام چې کوم وزیر و آصف هغه خبر شو، هغه سلیمان علیه السلام ته ووایي چې داسې کیسه ده. سلیمان علیه السلام بیا لاړ، هغه بوت یې مات کړ او ټوټې ټوټې کړ. خو د دې کور کې د بت د عبادت کولو د وجې نه مسالې لږې ګډې وډې شوې، ځکه چې کور کې شرک شوی دی. نو بیا داسې وشول چې سلیمان علیه السلام یوه وینځه وه، آمینه نامه یې وه. کله به چې سلیمان علیه السلام وي چې د سلیمان علیه السلام چې د بادشاهي کوله دا یوې ګوتمې کې کمال و. د نن چې د خلکو وایي چې دغې ګوتمې کې دا کمال دی او دا پیروزه ده او دا یاقوت دی او دا چې نغنو ته ونیسي او دا تنور کې نغن غورځوي او دا شودې پی خرابوي، دا ټولې منګړک خبرې دي. نو وایي چې د سره یوه ګوتمه وه، دا پیریان هم د هغې په وجه مسخر وو، د هواګانې هم د هغې په وجه مسخرې وې، مړه بس ګوتمه نه وه بلاون. وی چې کله به دی امتیاز وته یا حمام ته تلو یا به ښځې سره بیبیانو سره به ملاوېدو، دا خو پاکه ګوتمه وه، دا به امنې سره کېښوده. یوه ورځ شیطان ځان سره سوچ کړی دی چې یاره دا خو اوس دې ضمن کې یوه بله واقعه هم دوی لیکلې ده چې د دې ښځې کورنۍ قوم سره څه معامله راغله او سلیمان علیه السلام فیصله وکړه. خو فیصله سلیمان علیه السلام ټیک وکړه، خو سلیمان زړه کې غوښتو چې زه په څه طریقې د دې جنۍ د قوم طرفداري وکړم چې دا خوشحاله شي. خو خیر لنډه دا چې دې جنۍ له یې ګوتمه ورکړه او شیطان راغی او د سلیمان علیه السلام شکل یې جوړ کړی او جنۍ ته وایي چې ګوتمه راکړه. نو چې سلیمان علیه السلام ته ودرېږي نه به یې ورکوي. د منګړک خبرې دا کتابونه لیکلي دي چې دا دوی وایي که نه چې یاره شکل اختیار، شیطان ځان نه هر شی جوړولی شي او ځان نه یې سړی جوړ کړی و. ابو هریره نه بیا غله کوله، خجورې یې ترې وړلې، نه چې ځان نه هر شی جوړولی شي نو که ستا ښځې ته تا ځان نه جوړ کړي، که جوړ کړی وي اوسه پورې ته څه خبرې. لکه خدای دې په غرقونو غر کې دا غول بادوی دا دروغ وایه یار، دې کتابونو کې مو لیکلي دي. او بیا وایي چې مفتي صاحب کتابونه نه مني، خدای که ومنم در سره. نو بهرحال وي چې سلیمان علیه السلام شکل یې وله جوړ کړی و، ګوتمه یې ترې واخېسته. و چې واغسته نو چې په ګوته یې کړه که نه، هغه پښتانه ته وایي چې نو چې په ګوته یې کړه که نه، بس وروره دنیا یې وخوځوله، په کرسۍ کېناست. سلیمان خو هغه چې پیریان ورته راځه او شیطانان راځه او سلوټونه کوه، شیطان کېناست. سلیمان علیه السلام چې کور نه راووته ورته وایي چې ګوتمه څه شوه؟ ښځې وله دې کم ورکړي چې ته څوک یې؟ ځکه چې بس ګوتمه ترې لاړه نوره خو بیا پکې پیغمبر خدا قوم نه مني، انا علیه ګوتمه مني. وایي چې دې کم وله ورکړه ورته وایي چې لرې مړه ته څوک یې؟ خو چې هغه چاله ورځي وتی چې زه سلیمان یم، خل ورپورې خاندي او په کاڼو په لوټو په ګټو مړی ونه خراوي شروع شوی نه وتښتېده. او شیطان لګیا دی 40 ورځې حکومت یې وکړه په بادشاهۍ. او د سلیمان علیه السلام بیبیانو سره به هم څملاستو د شپې. بیبیانو نه چا پوښتنه وکړه چې څه پته لګي که نه؟ یې چېره نوره پته من ته نه لګي، خو داسې دا سلیمان علیه السلام مخکې چې و، مخکې به یې بیماري و نه بیماري لیده، محورۍ کې به یې ځان ساتلو. اوس وروره نه محوري ګوري او نه محوري ګوري، خو بس دې خبرو ته لږ سترګې
د پیغمبرانو خځې دوی نه دي پرېښې دغسې خبرې دي کړي دا دې کتابونه دي وی چې ورو ورو خلقو ته پته ولګېده سلیمان علیه السلام خو ایله لاړ بس ملنګي شروع کړه د رزق د ګټلو دپاره یې داسې کار وکړو چې سمندر کې به یې میان نیول هغه به یې خرڅول خوړل به یاره ښه کیسه خو یې جوړه کړې ده الله خو دې دوی خلقو تباه کړي دا مجوس وی چې بس مئی به میان به خرڅول او دلته دا ښځې چې کومې دي ورباندې شکي شوې په شیطان باندې چې وروره خو او دا خلک د دربار والا ورباندې شکیان شول نو وروره کوتکې موتکې ورپسې راواغستې شیطان پسې خلکو وپېژندو نو شیطان منډه کړه او ګوتمه یې سمندر ته وغورځوله او سلیمان علیه السلام یې ورته مخکې نه ماهیګیر کړی دی که نه کیسه خو داسې کیسه جوړوي چې تو بې وباسن ای بس هغه خو سمندر ته پرېوتی یو مۍ وخوړه سلیمان علیه السلام خو میان اخیستل خرڅولي خوړلې نو وایي چې یو مۍ چې کوم دی وڅیرلو که نه ګوتمه پکې ورسورې په ګوته کړه چې اوس به ګورو وی کور ته راغی او پوښتنه یې وکړه چې تاسو څه فرق محسوس کوي چې وکړه ډېر فرق نه محوري لیده او نه غیر محوري لیده نو وایي چې دا ولقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیه جسدا وی دین هغه شیطان مراد دی چې الله سلیمان باندې امتحان راوسته د ده په کرسۍ باندې جوسه کېنوله انا لله په خدای راستی چې غیرتي عوام نشته کني په دې مولیانو به کوتکې ماتې کړي کوتکې دا د پیغمبرانو نه دا د قرآن دشمنان دا د دین دشمنان دا له دې کتابونو باندې دا غلي دي او خلکو ته وایي چې دا علما خدای دې دا څټ ورکه چې ورکې توبه دي خدای مفتی صاحب چې ډېر په غوسه کې خبرې کوي نو ولې درته وخاندمه ته پیغمبر سره شیطان راولې او د پیغمبر ښځو سره به یې څملوي زه به تعالی خاندمه انا لله و انا الیه راجعون بهرحال دا خو د دروغو کیسې وې ډېرې کیسې دا لیکلي شوي دي د دې په باره کې صحیح کیسه څه ده صحیح کیسه دا ده چې د سلیمان علیه السلام یو زوی و رحب عام نوم یې و څه نوم یې و رحب عام خو نااهله هلک و نااهله دا سلیمان علیه السلام پیغمبر و پیغمبر ته او هر حق پرسته سړي ته په حکومت کې 3 اپشنې دي هغه ته جایز دي نمبر 1 دته جایز دي چې د ځان نه رسټو څوک ولی عهد کی چې که زه مړ شم ما نه رسټو با بادشاه یا ولی عهد دا سړی جایز دي لکه سنیان وایي چې پیغمبر علیه السلام ځان نه رسټو ابو بکر مقرر کړو شیعاګان وایي چې علي مقرر کړو دا یو اپشن دی دویم اپشن دا هم ورته جایز دي چې اډو څوک مقرر نه کی همداسې خلک پرېږدي چې شورای منتخب کی داسې هم کولی شي او داسې هم کولی شي چې په خپلې موجودګۍ کې یو سړی جانشین کی مقرر کی کښېنوي نو سلیمان علیه السلام په سړی کې سوچ وکړ چې ما نه رستو زه څوک مقرر کما ولی عهد نو زړه کې راغله چې دا زوی به مقرر کما خو چې کله د زوی کارکردګي ولیده چې دا خو ډېر نااهله دی نو سلیمان علیه السلام توبه کړه زړه کې چې یاره دا خو بیخي نه دی پکار نو الله تعالی ځکه وایي چې لقد فتنا سلیمان والقینا علی کرسیه جسدا ثم اناب نو ده په د خپلې ولیعهدۍ باندې جانشینۍ باندې خپل زوی مقررولو اراده وکړه خو چې کله د ده نه اهلی او د ده خبرو ته سوچ وکړه چې دا خو تکړه نه دی نو لحاظه بیا یې ووایي چې نه یاره دا مقررول نه دي پکار یو قول دا دی یو قول دا دی چې دی کله وفات شو د ده په کرسۍ باندې د ده زوی کېناسته ده یا کېنولی دی یا نه دی کېنولی خو کېناست او هغه نااهله و او هغه چې کله حکومت سنبال کړ نو هغه داسې نخرې وکړې چې رستو د ته ویمه بیا ولقد فتنا و یقینا وزمایلو منګه سلیمان علیه السلام والقینا او وامو اچولو علی کرسیه د ده په کرسۍ باندې جسدن و جسا یعنی بس هلکه بادشاه وفات شو څوک کېناستو مړه بس هسې یو بوتکی ناست دی خلک څه وایي مړه تشته خټو یو پیټی ناست دی جسدن منه هسې و جسا څه سړی سړی جسدن دا رحب عام ته وایي ثم اناب نو رجوع یې وکړه الله ته قاله ویل رب اغفر لی دا اوس حق توجیه سره لګو چې کله د اراده وکړه چې زه دا سوی ولی عهد جوړوم نو چې کله دا په ولی عهدۍ اراده وکړه یعنې تصور یې وکړو چې په کرسۍ باندې کېنوم دی چې په کرسۍ کېني نو څه شی به کوي نو ویلې ده چې دا خو به تشه وجه سوي هسې مکو به وي څه شی به نه نو ثم اناب رجوع یې وکړه الله طرف ته قاله ویل رب ای زما ربه اغفر لی حفاظت وکړې زما
وهب لی ملکن اور آکے ماتا دا سے بادشاہی لا ینبغی لاحد چې نه خایي هیچ چا سره من بعد ما نه سوا انکا انت الوهاب یقینا ته ورکولو والا یې. سلیمان علیہ السلام چې کله په دې پوه شو چې دا اهلیت نه لري، دا خو په کرسۍ بس یو مکو ناست وي، نو فوراً رجوع وکړه چې یا الله دا یو امانت دی، دا زه داسې سړي ته نه حواله کوم. بیا یې خدای ته سوال وکړو چې ربه زما حفاظت وکړې، زما حکومت د داسې ضایع کېدو نه بچ کې، ماله داسې حکومت راکړي چې زما په وخت کې چا سره نه وي، چې داسې نه وي چې هغه زما مسلمانان وهي ونیسي وغیره باندې بادي شي. نو الله فرمایي چې د کله رجوع وکړه او دا اراده یې وکړه چې دی نه جانشین کوم. نو الله فرمایي د دې نه جانشین کولو په وجه باندې الله داسې رحم په وکړو فسخرنا له الریح، نو په کار مو لګول دتا هوا تجری چې چلے د باب امره په قانون د رخاء آرام سره حيث اصاب کم خوا چې د غوښتا الله تعالی د چې کله د الله تعالی د پاره غټ قدم کې خو د چې ناز داسې سړی نه مقرروم که زما زوی وي هم چې هغه اهل نه وي، نو الله ور باندې دومره مهرباني وکړه چې د هوا بادبانونو علم یې دله ورکړه. نو د به بیا کشتیانو ته داسې شیزونه الله ایجاد کړل وته چې د به کم طرف ته غوښتا او د سره به ګرځېدې کشته او بل والشیاطین دې ځای کې دوی چې شیطانان به هغه تړلي وو کار به یې پرې کول. دلته د شیاطین نه مراد د قوم لوی لوی سرغني دي، بدماشان د قبایلی قوم لوی لوی سرکش مشران چې دي ته شیطانان وي. الله فرمایي والشیاطین او سرکش د قومونو سرغنې مو هم ورته مسخر کړي، په کار مو لګولې. ټولو ملکونو کې په ټولو بادشاهانو کې به چې کله بادشاه کېناستو نو د قبایلو خلک به هغه ته نه تسلیمېدل. سلیمان علیہ السلام دا سے بادشاہ و چلو لوی بدماشان هم د لاندې راغله. کل بناء دا ټول معمارانو دا لوی لوی سرکش خلک وو، هغه د کاریګرانو دله به کارونه کول. وغواص او غوطه وهونکي وو، سمندر نه به دته لالونه جواهرات رایستل، هغوی په سمندر کې ماهر وو. واخرین او نور داسې سرکش خلک وو مقرنین چې تړلي شوي وو فی الاصفاد په زنجیرونو کې. په دې سرکشو خلکو کې بعضې ډېر زیات سرکش وو چې هغه نه تسلیمېدل، نو هغه ته دته الله دومره طاقت ورکړی وو چې هغه یې په زنجیرونو تړلي وو. که دا ویډیو مې خوښه شوي د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، د فیسبوک پیج لایک کړئ، د ویډیو ملګرو سره شیر کړئ. د الله په امان.